من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین. شپږ مسائل تاسو ویلي دي چې د هغې تعلق تدویر منزل سره آخري مسله پکې دا وه چې مشرکانو سړو له خپلې مسلمانانې لوڼه خویندې مه ورکوئ. د بعضې خلقو د سیدنا عمر په باره کې دا رای ده چې مسلمان نه و او دا یم رای ده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو اسلام نه اورېدلی و. دا رای ده د بعضې خلقو. دا آیت کریمه چې کوم موږ وایو لا تنکحوا المشرکین، دا حجت ګرځو مونږه دا خلقو خلاف چې هغوی دا خبره کوي. منگوایو سیدنا عمر نه کافر و نه مرتد و، جلیل القدر صحابی دے او د اسلام بطل جلیل پهلوان ډېر مضبوط سړی او امیر المؤمنین. که دی بالفرض مشرک وی کافر وی نو سیدنا علی رضی اللہ عنہ و د خپلې لور سیده ام کلثوم کومه چې د سیده فاطمه لور وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه لږه غوندې مخکې پیدا شوې وه، نو دا به یې د هغه په نکاح کې نه ورکوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه لږه غوندې مخکې پیدا شي د عمر به صحیح بیا د نکاح په وخت کې د 18 کاله وایي که د 20 وایي. یوازې دا حجت کافي دی د نو عمرې د نکاح د جواز دپاره. خلک هسې تاریخونه لیکي د دغې خلقو خلاف دا قصې خو کوي، دلایل وایي. دا د صحیح بخاري روایت هم دی، د سنن نسائی دی، د فتح الباری دی، تر دې چې هغه خاص فرقه د ای کتابونو کې لکه فروع کافي کې دا شته دی، تهذیب الاحکام کې دا هغې شته دی، الصافي کې شته دی، ناسخ التواریخ کې شته دی، نور مختلفو کتابونو کې د هغې دا خبره شته. که سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالفرض نعوذ باللہ کافر وی نو سیدنا علی بخپل لور هغه له څنګه ورکوله. بعضې خلقو لیکلي دي جبرن چین لیږئ چې دا یې زموږ نه په زور اخیستې وه، په زبردستۍ اخیستې وه. یو سړي د اصول کافی شرح کې دا لیکلي چې جبرن چین لیږئ. سوال لای چې یو خوا د سیدنا علی برتری بیانوي، پهلوانۍ بیانوي، شجاعت بیانوي، او بل خوا دا قسمه کمزورې خبره کوي. او دویم دا چې جبرن چین لیږئ نو نکاح څنګه وشو بیا؟ نکاح چې کوم لوز دی او کوم وعده ده چې څوک جبرن څوک بوځي نو هغې سره هم نکاح کېږي. هغه نکاح خو نه کېږي، نکاح کې و فریقینو صلاح د هغې مشوره د هغې رضا شرط ده. د آیت کریمه نه څه معلومیږي او د سیدنا علی د عمل نه بس همدا ته معلومیږي چې سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه مسلمان و. که دی کافر وی نو سوال نه پیدا کېږي چې سیدنا علی خپله لور هغه له ورکړی. یسألونک عن المحیض کې اوما مسله بیانوي او دې کې بس ځان کلکول پکار دي چې الله یو خبره بیان کی، د هغه رسول یو خبره بیان کی، نه یې کې به هچکچاهټ نه کوو، یعنې هغه به د ادب خلاف نه ګڼو، بې حیایي به هغې ته نه وایو. دا مسائل ضروری دي، د حیض مسائل د دې زده کړه ضروری ده.
ټیک ده د لفظ سره ستانه لګي یا د خوښ نه دی نو دې ته مونږ مینسز ووایو کوم چې دې نوم دی بس مینسز به ووایو نو عوام پرې نه پوهېږي بیا هغه زنانه چې بالغ شي د حمل څه امید یې نه وي آیسه نه وي د شپېتو 50 کالو نه وي نو داسې زنانه په هره میاشت کې وینه راځي هغې ته حیض وایي په قرآن کې او دا الله کتاب دی ستاسو مخې ته پروت دی محیض ورته وایي دلته دا زده کوئ په دې باندې چې اکثر خلک په دې مسایل هم نه پوهېږي زنانات د بالغېدو علامت د هغې دقه ده په نارینهو کې علامت د بلوغ هغه احترام ده او زنانو کې د هغې مینسز دي دا مینسز چې کله په لومبي ځل راشي نو دغه 100 ورځې 2 ورځې دي 3 ورځې دي 6 دي 7 دي کمی چې په لومبي ځل راغللی نو دا د هغې زنانه عادت ده په دې ځان هم پوهېږې او خپلې بچیانې به هم پوهېږې او که تاله حیا درځي نو مور یې پوهېږه چې دا د زنانه دا کم بیماری چې دي نو دا په لومبي ځل چې کومه راشي نو دا عادت ده که 2 ورځې وه بس دا عادت به کالو سر ګڼلی شي او دا به زده کوې په دې باندې چې وروستو په نکاح کې په طلاق کې دارنګې روجې ساتل نه ساتل یا یو بیماری دا چې هغې ته استحاض وایي د زنانه خپل عادتي ورځې 2 ورځې دي یا 3 ورځې دي د هغې نه سوا یا کمې چې کوم شی دی هغې ته استحاض وایي نو هغې استحاض دپاره مسایل جدا یي بیا په دې د دین زمونږ ډېره غټه حصه پرته ده یو بنیادي خو دا ده چې کله د زنانه مینسز شروع شو نو خاوند او د ښځې چې کوم خاص تعلق دی دا ممنوع به وي دا حرام دی په دغې نظر باندې به هغې ته نزدېکت نشي کېدی جما کول دا جایز نه دي په هغې کې بله دا ده چې د زنانه د روجو ساتلو او د نه ساتلو هغې سره هم د دې مسلې تعلق ده چې کله مینسز شروع شو نو روژه ماته ده روژه به نشي نیوی که دا 2 ورځې او که 3 ورځې او که 4 ورځې البته چې کله مینسز ختم شي هغې نه وروسته دی که زنانه بیا سر وینځلی یو که نه یې وینځلی خو بله ورځ به دا روژه نیسي بیا بله دا چې په دې باندې د مونځ مسایل هم ورچولی شي چې کله د زنانه مینسز شروع شو نو دا په دې پابندی راځي هغه دا چې قرآن مجید لکه ګوتې ووړي نو دا دستانه مستانه کې دی ووړي کلاو نشي ووړی مونځ هم نشي کولی مونځ په دې باندې ممنوع دی او شریعت چې کوم د طلاق حکم کوي نو خاوندانو ته دا معلومه ده پکار دی چې هغې ته معلوم شي چې زه طلاق ورکوم د طهر کې ورکوم دا نه دی چې سړی بس غوسه کې راشي او 3 واړه ډسته وباسي او دې ته نه ګوري چې ښځه دې وخت کې طهر کې ده او که مینسز کې ده که تا طلاق ورکړل په مینسز کې نه یې کې د ائمو اختلاف شته دی چې آیا دا واقعېږي که نه واقعېږي طلاق بدعي دی لیکن احناف د دې د وقوع قایل دي دې څیزونو ته خیال ساتل پکار دي او دا زده کول پکار دي کله چې مینسز شروع شي د زنانه هغه دې په دې خبره ځان پوهې کړي چې ما باندې شریعت مونځ کول حرام کړل نو هغه څیزونه چې هغه د مونځ دپاره زه کوم لکه استنجا کول اودس کول دا نه دي پکار په دې کورونو کې پخوا بوډېګانې زنانه به وې د هغې نوسی چې به راورسېږې نه بوډېګانو ښځو به پویولې اوس خو دا ټولې د 18 کالو جنکۍ بس او د هغې لوڼه وشي د هغې بچی وشي
بس غریبانه نه مور پوهېږي نه بچی پوهېږي. او تاسو که ګورئ هره زنانه به تقریبا بیمار وي، هغه د هسټیریا بیمار وي. او د هغې وجه دا وشي چې هغه په دغې منسز دوران کې هغه پرهیز ونه کړي. د هسټیریا بل څه سبب نشته دی ما سوا د دې نه چې منسز کې د هغې پرهیز نه یا دغه چل کوي یا خوراک کا کې تراو سیزونه یخ سیزونه خوري. دغه روزې دا د ګرم خوراک دی، د یخ خوراک نه دی. آیس کریم خوړل یا دا قسمه سیزونه خوړل دا تباهي پیدا کوي. او که دا همدغه شانتې برقرار پاتې شي نو عین ممکن ده چې د اولاد تمه د بیا نه ساتي. دا ډېر نقصاني سیزونه دي. خلق ځان له حیا راولي او دا مسائل نه بیانوي. اکثر علما خو پرې نه پوهېږي، هغې ته د منسز پته نه لګي او نه هسټیریا پېژني. علاقه چې یو بني آدم باندې دغه تکلیف راشي نو دې سره لاس خپې کږېږي، مری ورسره پړسېږي، ژبه بار روزي. دارنګې انسان چې کوم دی هغه شا په تخته غورځېږي غفلت کې. خلک وایي که نه څوک وایي دا میرګي دی، څوک وایي دا خاپیري دی، څوک وایي پیریان دی. د دې وجې نه داسې زنانه چې د هغې پلار مور ناپوهېږي نه هغې ملنګانو پسې ګرځي، نه هغې چې ورله کومې بېعزتۍ بیا کوي نو هغه تا به اورېدلي چې ورسره څه کوي. نو ښه دا ده چې مسلمانان په دې څیزونو باندې ځان پوهېږي. او داسې شی راشي بالفرض یو دوايي دا مختصر خاتوني هغې ته وایي، بهترین څیز دی هغه، بهترین څیز دی هغه د استعمال کي بس انشاءالله الله به یو سره کفایت وکړي، کافي به شي. خو دومره چې طریقه د استعمال به زده کوې که نه. زموږ یو شاګرد دی موږ ورکړی وه، نو هغې دوه درې بوتلې وړل، ما چې دا خو عجیبه کار ده، موږ خلکو له یو بوتل ورکړو یې سره ټیک شوي. نا پته ولګی نه هغې په یو دومره غټ بوتل کې ګلاس اوبو کې چې کوم دی یو ساس کې کړو. دا دوه کاشوغې خوړل پکاري، دوه کاشوغې دغه یي او دوه کاشوغې ګرمې اوبه او دوه ټایمه خوړل غواړي. یو سره الله خپل فضل کرم کوي. دې کې د نور هېڅ څیز ضرورت نشته دی، یو خاتوني د هغې دپاره کفایت کوي. دومره دا چې که دوره بیا بیا راځي بالفرض دوره بیا بیا راځي نو بیا طریقه دا ده چې هغه زنانه د هغې سر ادې سملولی شي په کټ کې، کم کټ کې چې سم لاسته د هغې د خپو طرف ته خښتې کېښودی شي چې هغه طرف یې بره شي او سر پې ښکته شي. دې دپاره دې کې څه چل دی د وینې گردش چې کوم دی دوران خون هغه دماغو ته ډېر لړ شي. نو دوره کې به افاقه راشي. دویم دا چې که دورې ډېرې ځي راځي نو بیا انجا والله دورې دوران کې سپېمو ته نیول غواړي چې هغه بوی کړي. دا د هغې لپاره طبي تدابیر دي. یو بل څیز هم شته دی خو هغه پس ریکارډ کولو نه دی، هغه به هم نجي مجالسو کې وښیو. بارکیف دا مصیبت چې راځي زنانو کې دا راځي په دې وجه چې د حیض په مسایلو نه پوهېږي. پلار یې هم ځان له شرم راولي، رونه یې هم نشي بیانولی، جماعت کې مولوي صاحب هم په ممبر نشي بیانولی، او که زه یې بیان کړم نو خلک وایي دا ډېر بیا دی، دی هر څه وایي. ما د چا ویې نه مې قرآن نه خو زمونږ خوله پاکه نه ده. الله په دې کلام کړی دی یسألونک عن المحیض، زه څوک یم چې ته بیا نه بیانوم. د دین په مسایلو کې خلک شرم نه کوي، غونډ او زیړ باندې خلک نه پوهېږي. ویسألونک او دوی ستا تپوس کوي عن المحیض، حیض چې کوم دی مینسز دا یو بدني تکلیف دی او دا راځي الله رب العزت د زنانه د بلوغ علامت هم دی. او همدغه څیز الله رب العزت د دې جسمانی صفائی کوي په میاشت کې یو ځل، او خاص کر د رحم صفائی په دې کوي چې هغې کې ماشوم پرورش کوي.
د دې وجه نه الله رب العزت د هرې زنانه سره دا لازم کړی دی. دا څه ګناه نه دی، نه څه عیب دی، نه څه بده خبره ده. ابز ما حدیث ویلی او تاسو ته چې صحابیاتو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل منسز کې لګېدلی شوی باعثونه راوړل پیغمبر ته به یې ښول چې زمونږ داسې وینه ده او داسې وینه ده، زه څنګه مونځ وکړم که ونه کړم، مونځ وکړم که ونه کړم، روژه ونیسم که ونه نیسم. دې کې د دین پهلو باندې چا سوچ نه دی کړی. د دین په پهلو خو هغه سوچ کولی شي چا مونځ ګزاري نو بېلما د خلک په دې څه کوي. چې کومه ښځه بېلما دی یا خو یي دغه شان دی، بس نه پوهېږي په دې باندې چې دا ماته څه تکلیف دی. د یهودو طریقه دا وه چې هغوی به یهود او نصارا مدینه منوره کې ډېر وو. د دغې اهل کتابو طریقه دا وه چې هغوی به زنانو سره چا خو به بلکل جما پکې جایز ګڼله کوله وی، او چا به داسې کول چې هغوی به زنانو نه هر څه جدا کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه دین د دې خلاف دی. دین داسې خلاف دی چې ښځه په دې کې پلیته نه ده او مسلمانه ده. خاوند د هغې د لاس نه خوراک کاک کولی شي، خوراک کاک به نه جدا کوي. که خاوند په دغې حالت کې سره کینی پاسی سو بوس و کنار کوي نو هم جایز دی. دومره دی چې جما جایز نه ده. که څوک بالفرض په دې کې جما وکړي د مینسز په دوران کې نو د باندې څه سزا ده؟ امام قرطبی لیکلی دی واختلفوا فی الذی یاتی امرأته وهي حائض ماذا علیه. یو سړی دی خپلې ښځې له ورغې د مینسز په حالت کې، نو دې سړي باندې څه کول پکارېدله؟ فقال مالک و شافعي و ابو حنیفه. امام مالک او د امام شافعي امام حنیفه رایه دا ده چې یستغفر الله ولا شیء علیه. استغفار دی ووایي جرم یې وکړو ګناه یې کړی دی، الله نه دې بخښنه وغواړي، په ده باندې څه کفاره مفاره نشته دی. دا اجتهادي مسله ده. وهو قول ربیعه و یحیی بن سعید، دا دغه تابعینو خیال دی. وقال وبه قال ابو داود، امام ابو داود صاحب السنن هم دغه رایه ده. وروی عن محمد بن حسن یتصدق بنصف دینار. امام محمد بن حسن کم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی، هغه فرمایي نیم دینار دی دا الله په لار کې خیرات وکړي. استغفار دې مو وایي او نیم دینار دې خیرات کړي. دا ګناه دی، ګناه دی، ځکه ته استغفار لازم دی. ځکه چې قرآن فرمایلی دی چې فاعتزلوا النساء فی المحیض ویسألونک حدیث تا تپوس کوي عن المحیض د حیض په باره کې. قل وایا هو اذن، از یہ تکلیف ته وایي، دا تکلیف دی. دا چې روزي د کم ځای نه نو هغه تکلیف سره یې. دې وجې نه کم مینسز چې شروع شي ډېر تیزۍ سره نو ډېر بدبودار یي، هغه سره یي او د هغې رنګ چې کوم دی هغه سیاهۍ ته مایل. دا د مینسز علامات دي. پکار دی چې هر عالم طبیب هم شي، په طب پوهېږي نه په دې مسایلو پوهېږي، چې په طب نه پوهېږي نه په دې نه پوهېږي. نو ستاسو کار به دا وي فاعتزلوا النساء، اعتزال ډډې ته کېدل. فاعتزلوا النساء، نو تاسو په ډډه شئ د زنانو نه فی المحیض د حیض په دوران کې، د هغې نه ډډې ته. ډډې ته څه مطلب؟ حدیث کې راځي سید عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مال راغی او ما نه مطالبه وکړه. نو ورته ویل چې یا رسول الله زه حایض یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ساړه ورله شو، ما ځان ته نږدې کړ، لږه راټیټه شوم پې، بس وده شو، لما دفعه نامه. دغه جایز دی که یو بني آدم د خپلې ښځې سره سملي جولی کې ولا سرګ دی، لاس ورکوي یو څه بل څه، شریعت په دې څه نه وایي. دا د صحیح بخاري روایت د خلکو ځکه امام بخاري نه لګي. یو سړی کتاب لیکلی دی او پای کې دا ثابتوي چې د حدیث په کتابونو کې رنګینه وګوره که نه، دې ته رنګینه وایي. یعنې د پیغمبر ښځه لګي
او هغه ښیي موږ ته چې رسول الله صلی وسلم په دې کې څه کول دې دپاره چې موږ د پیغمبر چونکې اتباع کوونکي یو د هغه د سنت اتباع کوونکي یو نو دوی غواړي دا چې موږ د هغې نه بېخبره پاتې شو نو دې له هغې نوم ورکوي د رنګینو دا رنګینۍ دي که دا زموږ د دین حصه ده په دې شرمېدل نه پکار دا دین حصه ده او په دې ځان پوهول پکار دي فاعتزلوا النساء فی المحیض سیدہ عائشہ دا فرمائی چې زما طریقه دا وه چې کله به زما منسز رال نو ما به خپل کټ اړولی بس کټ به مې اړولی واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم که به راغی نه او پوه ما نه به یې څه مطالبه بیا نه کوله دا د حدیث کتابونه کوي خو حدیث څوک وایي نه چې نه وایي نو دغه چلي او ډېر لرې هم نه وي دا به دا لومبۍ 30-35 صفحه کې وایي صحیح بخاري خو د خلکو دشمني د حدیث کتابونو سره پوهول کوي تا په باریک باریک مسایلو پوهوي پکار دا یې چې سړی دا زده کړي ولا تقربوهن دې ته مه نږدې کېږئ حتی یطهرن تر دې پورې چې دوی ښه پاکي شي زنانه چې د منسز نه پاکه شوه نو بیا که نږدې کېږي نو خیر دی د الله ته مطلوب څه دي فاذا تطهرن تطهر باب تفاعل لګر او دا دلالت کوي په څه شي باندې دا دلالت کوي په مبالغه باندې چې دا ښه پاکي شي فاذا تطهرن کله چې دا ښه پاکي شي یعنې اولامبي امام قرطبي وایي فاذا تطهرن یعنی بالماء د یو ځای د پاکولو یا د زنانه د پاکولو یا د انسان د هر نارینه او زنانه د پاکولو دپاره بنیادي چیز اوبه دي قرآن اوبو ته مان طهور راوایي اوبو باندې هر قسم ګندګي پاکېږي که د یو سړي خیال لای چې نه اوبو باندې هره ګندګي نه پاکېږي نو دی ښه نه کوي دا دی د کفر ارتکاب کوي اوبو سره هره ګندګي ځي د هرې ګندګۍ علاج الله کړی دی اوبو سره متطهر ویلی شي لامبلو ته فاذا تطهرن او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه بعضو بیبیانو تپوس کو سیدہ عائشې نه یې تپوس وکړو هغې بیا د رسول الله نه تپوس وکړو چې فلانکۍ زنانه ده د هغې نه بد بوی ځي ډېر خاص کر د منسس په دوران کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وکړو دې له پکار دی چې دا کستوري استعمال کړي خوشبو دې استعمال کړي بس کستوري به یا خلک پېژني یا به نه پېژني نافع خوتن یا به پېژني یا به نه پېژني خو کستوري دې استعمال کړي خوشبو دې استعمال کړي نو بیا یې فرمایل څنګه به یې استعمالوي نو بیا یې تپوس وکړو نه ډېر حیاناک نو سید عایشه فرمایي ما ښځه ونیوه ځان ته مې راښکله چې کستوري راواله او چې کم ځای کې وینه لګېدلې ده نو هلته کې دا ولګوه نو ستا نه بد بوی نه ځي ځکه وینځلی خو نه شي که نه که وینځې نو بیا مسایل پیدا کېږي وینځلی شي نه نو ځای په ځای چې کم ځای ګندونه دي نو هغه یا خو تړل اوبو باندې لرې کړه کپړه باندې او بیا هلته کې څه طریقه باندې خوشبو لګوه نو خوشبو ته هم کتل غواړي دا اوس چې کوم خوشبویات دي دا اکثر کیمیکلز دي نو دا دې سړی خاص ځایونو کې نه لګوي دا نقصان دی البته کوم چې مشک ملاویږي یا کستوري ملاویږي مشک داسې دی اوس دومره وخت نشي تاسو زه مشک وښیم نو که دا ملو شي درته نو دا ته لګولی شي خو خاص ځایونه به د دې نه ساتل پکار دي دین کې زمونږ دومره پټې پټې خبرې ذکر یې د دې لپاره چې چاته بد بوی نه راځي اوس خو کار ډېر اسان دی هغه سوزونه میزونه ملاویږي زنانه هغه استعمالوي خو بعضې خلک په هغې هم نه پوهېږي دا ورته هم څه نوی کفر ښکاري چې زه به دا شی استعمالوم استعمالول پکار دی ولا تقربوهن دې ته مه نږدې کېږئ حتی یطهرن تر دې پورې چې دوی به چې دوی ښه پاکي شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سید عائشې ته ویلي و چې ماله فلانی شی راکړه فلانی شی راکړه هغې ویل یا رسول الله زه خو ټیک نه یم
دا منسز راغلی نو فرمایل حیزتو کې لیست فی یدیک ستا منسز خو ستا لاسو کې نه دي کنه. د اسلام تصور دغه زنانا که پلیته ورته مونږ وایو نه په دې بنیاد نه وایو، په دې بنیاد وایو چې دا بس سجده نه لګوي، دا به قرآن له ګوتې نه وړي، په دې دوران کې دا روژه نشي نیوی او په دې دوران کې دا مونځ نشي کولی. تاسو خپلو کورونو کې که ستاسو خویندې چېرته که نه او هغه روژه خوري په روژه کې نو ټکوه مه چې دا ګوره زما خور روژه خوري. دا شته ډېر هوښیاران شته داسې چې یوه خپلې خویندې په دې وجه والی چېرته هغه مخکې به غلطۍ کې خوراک کړي نو چې ښه ته روژه خورې او دی ظالم هم په دې نه پوهېږي چې د دې مینسز وي او دا شرعن پابند نه ده دی. دا چې کله یو شی ته پټو ساتې که نه ځان له حیا راولې او دا دومره تباهکاری هغه پیدا کړي. د بعضې خلکو خیال دا چې که مینسز کې د ښځې سره نزدېکت وکړه نه پتا ښځه طلاقه شوه. دا بکواس کوي خلک، دروغ وایي. فتوی لامقاف ویلو نه بغیر ښځه نه طلاقېږي او په دې کې چې یو کس خپل ایمان نه وي پرې خیر نه ښځه نه طلاقېږي. دغه دوه څیزونه یي چې په دې باندې ښځه طلاقېږي. درېیم یو بل څیز ته هغه ده چې سړی د دین شعار پورې خندنې وکړي نو ښځه طلاقېږي. دغه دوه درې څیزونه دي، په نور دې کارونو باندې زنانه طلاقېږي نه. ولا تقربوهن دې ته مه نږدې کېږئ حتی تر دې پورې یطهرنا چې دی پاکي شي، فاذا تطهرنا کله چې دی ښې پاکي شي، فاتوهن نو راتلل کوئ دي ته من حیث امرکم الله لکه څنګه چې الله تاسو ته حکم کړی دی. دې آیت کې لکه ګوره بلاغت، فاعتزلوا النساء فی المحیض. منسز ته وایي محیض، خو محیض اصل کې هغه ځای ته هم وایي چې د هلته نه منسز راځي. قرآن ډېر بلیغ کتاب دی. فاعتزلوا النساء د ښځو نه به ستاسو اعتزال د کوم ځای نه وي؟ د محیض نه وایي. کوم ځای نه چې وینه راځي د هغې نه به ستاسو ډډ دی. لہذا د یهودو رد دی که مطلب دی چې د ښځې نه ډډې دا مطلب نه دی چې دا پلیته ده، نه دکه ځای نه ځان بچ کول دي. ان الله یحب التوابین، یقین الله خوښوي التوابین توبه کوونکي، ويحب المتطهرین او مینه کوي المتطهرین هغه چا سره چې ځان ښه پاک صاف کوي. متطهر هغه چاته وي چې ځان ښه پاک کوي. نو ځان د پاکولو څه طریقه ده؟ هغې ته غسل وایي. لامبل که سړی کوي او که ښځه کوي نو باید چې دی د سنت طریقه زده کړي. په هغې کې به دومره ضرورت نه پېښېږي. دا زموږ خلک کم حرکتونه کوي. دا مونږ چې څومره اوبو باندې اودس کوو په دومره اوبو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض غسل کوو. اوس خو زمونږ اودس کې دومره اوبه تویږي. بره زنانو سره دا خبره زه کوم چې دې کې څوک زنانه داسې را چې هغه دې جومات کې دومره باتروم استعمال کړي چې د هغې اوبه بیا ښکته بهیږي. په دې پوهېدل پکار دي چې په بره چت اوبه ډېرې تویول نه وي پکار. په بره چت او لاندې چت کې فرق وي. دومره اوبه یې پایې کې چې هغه بلکل ډکه وي د اوبو نه. او د اودس ځای خو بار دی، پکار دا چې اودس دې بار وکړی شي. د استنجا کولو ځای بره دی نو دا اوبه ښکته کوم ځای نه راځي. پکار دا چې په دې سړی ځان پوهېږي او نارینه دې پې هم ځان پوهېږي او ښځه دې پې هم ځان پوهېږي. د استنجا ځای هغه کموډ دی په کم باندې چې سړی ځان فارغوي نو په هغې باندې ته استنجا وکړله. نو لاندې صحن کې د اوبو د تویدو کم توک دی. هغه هم دومره اوبه چې هغه دومره ولاړي چې ښکته بیا ساس کېږي. لنډر دی. د چارندام دپاره هم ځای معلوم دی. څنګه چې دلته بار ځای دی دا هلته هم بار ځای دی. نو پکار دا چې هغه ځای استعمال کړی شي. اوس زه نه پوهېږم چې دا د درس دا زنانه کوي او که نه د شپې کومې تراول راځي هغې یې کوي. دا هر څوک چې کوي دا بندېدل پکار دی. دا نقصان دی. دې ته سوچ وکړئ چې تاسو ته هر څیز د الله په فضل مفت ملو دی. قرآن تاسو مفت وایئ،
دغه ځای کې تاسو مفت ناسې، نه رباندې د بجلی بل شته دی، نه رباندې خرچه شته دی، چنده هم نشته ستاسو، استاد هم درنه څه نه غواړي. نو کم سے کم دومره کوئ چې دا څیزونه استعمال صحیح کوئ. دغلته مخکې یو شاور مونږ لګولی او هغه هم دی خراب کړو، مجبورن مونږ بدل کړو. اوس هغه بله بوجه چې کوم ده هغه سلیپ کړې ده. خیر دا کورونو کې نه بوجې موجې یا ټوټې موټې کورونو کې نه، او تقریباً اوس هر کور کې صحیح استعمال د یو څیز دا مناسب دا پکار دی. غیر مناسب استعمال غلط دی، دا ګناه دی. او بل دا چې دا د 2 یا 3 څلورو کسانو پیسې دي، دیکھې چندې نشته دی چا، نه مونږ چندې کوو نه چا نه غواړو. 3 څلورو کسان یې مونږ بس د هغې امداد دی مونږ لګیا یو خپله. جومات مو د هغه ځای نه راورسو، دې ځای ته الله په فضل باندې راورسېد. هغه جومات چې کې 3 کسان وو جمعې په ورځ، او تاسو وینئ چې په هغې کې څومره کسان دي. دا محنت او استقامت سره مونږ دې ځای ته رسولی دی. مهرباني وکړئ دا خرابوئ مه مونږ له، که څه تعاون کولی شئ پکې وکړئ، او کم سے کم دا مه کوئ چې تاسو شی خراب کړئ. د اوبو غلط استعمال غلط دی. د غسل کم فرض طریقه چې ده یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده، هغه ډېر اسانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به اول اودس وکړو لکه څنګه اودس چې بني آدم کوي د مونځ دپاره، سمپل طریقه ده. هغې نه وروسته بیا ځان کپړې لرې کړې، 3 چونګه اوبه به یې په خپل سر مبارک واچولی، ګیره به یې هم هغې سره ووینځله، سر به یې هم ووینځه، غوږونه به یې هم ووینځل، 3 چونګه به یې اچول. بس دا نه چې هلته کې کولو کړی دی ورته ولاړ دي، دا څه غیر شرعي طریقه ده. 3 چونګه اوبه به یې واچولې، هغې نه وروسته بیا یو چونګ په ښي طرف باندې او بل چونګ په ګس لاس باندې، طرفونه به یې ووینځل، او بیا یې په ټول وجود باندې اوبه واچوله. یو ځل به یې وکړل، په 2م ځل او په 3م ځل بالکل تاسو شرعي لحاظ سره ولامبئ، نیم بالټې اوبه هم لګي، دې نه به سیوا نه لګي. دا ګناه دی. دا کوم چې سیوا استعمالي خلک دا ګناه دی. نو ګناه خو یو دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه پکې پاتې شو. دویم دا چې دا طریقه د پرېښوده، ولې پرېښوده؟ د ناکافي ګڼلې ده. دی وایي چې نه زه لوی سړی یم، زما دا بال هغې وځي چې زه 20 ځله واچوم په ځان اوبه. نو تا د طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلطه معلومه شوه، لہذا بدعت ته کړی ده، دا ګناه دی. او بل دا چې دا اوبه دغه بره ځای ته دا به پیسو خیږي، دا کویې نه چې تا راوښکلې ده، دا دغلته په پیسو بجلی باندې خیږي. دغه د بجلی پیسې چې کوم دي دا د خلکو د چندو دي، او تا بې ځایه ولګو نو څومره خلکو جرم دی وکړو. دې ته خلک وړې خبرې وي، دا وړې نه دي، دا لویې خبرې دي. حدیث کرا دی په دې مونځ او اودس باندې، په دې چاردام باندې او په دې غسل باندې ولهان نومې او خنزب نومې شیاطین مسلط دي. دا هغې اچوي خلکو ته، دا شبهات هغې اچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به اودس کو، نو هغې وخت کې هغه به چونګ ډکو. چونګ سنت دا یې چې چونګ ډک کا، نو ستا اوبه چې کوم دي هغې په کوهني باندې ښکته راتلی شي. چونګ به ډکوې، لپه نه، چونګ. نو یو غټ ګیلاس اوبو چې کوم دی په هغې باندې اودس کېږي. دا مبالغه نه، دا حقیقتاً کېږي. و چې هلته بوجک ولوي ته او تا ورته لاس داسې داسې کوې، اخوا دې خوا کوې ورته، نو تا ته پته لګېدی چې تا څومره اوبه ولګولې. خاص کر دا نه دی، ته ښکارې هلته ریکارډ درته وښیم. دې کې تا 2 څیزونه خلاف سنت وکړل. یو دا چې د چونګ پته ونه لګېده، او دویم دا چې سنت داري چې دا اوبه دې په کوهني باندې تویږي، په سنګل باندې به تویږي، ځي به هغه ځای نه. دا تا چې کومه طریقه جوړه کړې ده دا غلطه ده. یو ته خاصه به طور مثال یې دا ټول خلک داسې کوي.
خوله کې اوبه اچول او پوزه کې اوبه اچول دي بس دې فرض دي مزمزه استنشاق او ټول وجود بندول یو ځل دا حرکات مکوئ دې سره اودس خراب شو چې اودس خراب شي نو مونځ خراب شي خراب دا مطلب چې ګناه دی وکړو دا شی دی بالکل حوصله شکني وکړي ما خپل جماعت کې دا ټولې بوجۍ بدلې کړې او فل سپیډ کې را پرېږدي که نه تاتې کوي زمونږ دې ته ووایي د سلینسر یې لګېدلی یو بوجه ده پکې زما د وینا نه بغیر چا لګول اما اوس بله شپلي ده اګه ته فل هم کولو کې که نه هسې معمولي غوندې ساس کې کوي او ډېرې نه کوي د هغې وجه هم دکه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم خلاف ونه کړی شي مونږ خلکو ته باندې احسان نه کوو خو ښه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د هغه سنتونه دا جاري کول پکار دی په دې کې ډېر بچت دی او طهارت په بانه باندې به روانې نه کوو دا طهارت په بانه باندې روانې کېږي زیاتې کېږي ده البته که تبرید د پاره لام دی بیا ټیک ده په ډېرو اوبو کې نه نوځه لام به پوه یا د چا چې کور یې کور د لام وي که دا ټول کار ما کړی دلته کې که زما په خیال ما به دې جومات کې 10 ځله چېرته کې اودس نه یې کړی په دومره عمر کې دا طریقه نه ده د خلکو کورونه نږدې دي پکار دا چې د کور نه تیار راځي کور کې باتروم شته د کور باتروم د استعمال کړي او په کې فایده دا را چې یو بني آدم کور کې اودس وکړي او دی راځي نو په یو قدم باندې دله نیکۍ ورکوي بلکې بعض احادیثو کې راځي چې اتیتو هر ولا الله فرمایي زه الله مخې له ورځم د دې ثواب نه خلکو ځان محروم کړه د دې لپاره چې جومات کې اوبه شته کور دې وینځي ځان دې که څه دي خپلې اوبه دي چې څنګه یې خرچ کوي خرچ دې کوي ولا تقربوهن حتى يطهرن الله څوک خوښوي ان الله يحب التوابین بېشک الله خوښوي توبه ایستونکي ويحب المتطهرین او مینه کوي متطهرینو سره دې ګوره دوه ځله یحب وویل توابین او متطهرین توابین هغه چا ته وایي چې هغې الله ته توبه وباسي یعنې ځان د ګناهونو نه پاکوي او متطهر هغه چا ته وایي چې هغه ځان د ظاهري ګن نه پاکوي دا دواړه الله ته پسندیده دي اودس کې به اوسېږي ښه یعنې طهارت کې ځان ساتل دا د هغې سړي کار نه دی چې پښتنو ته ملا وادر جوړ کړی دا د قرآن حکم دی ځان ښه پاک صاف کړه هر وخت یې پاک صاف اوسېږه کله چې تا اودس وکړه او کله چې ته ولامبل چې کله روځې د باتروم نه هغه دعا وکړه که نه کومه چې د اودس د کول نه وروستو کوې څنګه دعا کوي اللهم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دویم رب اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین دا چې کوم دی د دې نه تضمین کړی چې ربه تا کوم توابین خوښی که نه او کوم متطهرین خوښی نو ربه ته ما پای خلکو کې راولې بیا دریم دعا وکړې سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک دا درې وړه ثابت دي چې کومې ثابت یې خلکو ته نه معلوم او چې کومې نه ثابت نه به کوي درته لاس به یې پورته کړي او بره به ګوري او سورې قدر به یې شروع کړي دا صحیح نه دا روایت اسکار وګورئ مسنون کې ما دا لیکلي دي درې جواب مې لیکلی دا درست نه دي باتروم کې د الله نوم مه اخله بار چې روځې دغه ټول کلمات ووایه که کوجې دي د روزې حالت نه وي نو د رسول الله صلی وسلم طریقه دا وه چې به د اودس یا د اوبو د هغه اوبو چې هغې پاتې به شوې د لامبلو نه نو د هغې نه به یو ګوټ دوه ګوټه په ولاړې وکړه او هغې سره به یې دا هم کول چې د خپلې لمنې لاندې خپل پرتوګ باندې یا خپل ځای باندې دغه ځای باندې به
لږې غوندې اوبه ونوستی. دا سنت دی، دا خلقو ته نه دي معلوم. دا یو قسم دعا ده او یو قسم تفاعل دی چې الله څنګه تا اوبه پیدا کړي دی او زما وجود دې پاک کړو، نو دارنګې دی اوبو په ذریعه باندې زما آلات تناسل دام غلط مخوځي، بې ځایه مخوځي، دام پاک او صاف ساتي، گناہ کبیره نه پاک او صاف وساتي. دا سنت خلقو ته نه معلوم. دا سنت دا کول پکار دی او دا خپلول پکار دی. په ولاړې به اوبه وڅښلې، معلومه دا شوه چې په ولاړې اوبه څښل ګناه نه دی. که دا ګناه وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا وینا او دا به نور رضا کې نه ولیکلي چې دا جي مستحب دی که نه. دا اودس د اوبو نه پاتې اوبو د هغې استعمالول په ولاړې باندې دا مستحب دی. اوس خو روژه ده، روژه کې ونه کوي چېرته کې پوهېږي ته دا مستحب دی او فرض ورپسې پرېږدي. نساؤکم حرث لکم، اتم حکم طریقہ اتیان النساء. نساؤکم ستاسو ښځې، یعنې یو سړي واده کړی دی نو هغه مخاطب دی، د هر سړي دپاره د هغه ښځه. حرث لکم، حرث فصل ته وایي، پټي ته وایي، پټی دی ستاسو. نو پټی به ښه ساتئ که نه کمزوری به ساتئ؟ چې ښځه بیماره شي غریبه که او خاوند ته ووایي چې ما ته پلانکې تکلیف دی که نه، هغه هر څه کوي خو د ښځه علاج نه کوي. داسې ډېر صاحبان شته دی چې بس کوي به نه کوي به ولې چې قرآن ورته حرث ووایي نو ته ځان پوه کوه. د حرث نه چې ته فصل اخلي اولاد ته پیدا کوي نو د کمزوري بنده نه به څه اولاد پیدا کېده. دا د خاوندانو ذمه داری ښیي. د قرآن بلاغت باندې سوچ نه کوي چې قرآن ویل څه غواړي، بس آخري یو خبره یې وکړه بس نور بس دغه شهوت رانه په مخ اخیسته ده. ستا ذمه داري هم شته که نه. نساؤکم، ښځې ستاسو، حرث لکم ستاسو پټي دي. اصلاحي صاحب دلته ډېره کمالي خبرې لیکلې ده چې یو زمیندار د خپل پټي نه ښه فصل اخلي که خراب فصل ته لي، او چې کله هغه تخم غورځوي نو اخوا دې خوا غورځوي که نه صحیح ځای کې غورځوي. نو بس دا پوره ده که نه. ډېر لوی بلاغت والا خبره هغه لیکلې ده. یعنې یو سړی چې کله هغه جما کوي نو پکار دا چې تخم صحیح ځای کې واچوي د دې دپاره چې فصل روټ وکړي، یعنې اولاد وشي. منصوبه بندۍ ټولې ختمې. نساؤکم ستاسو ښځې، حرث لکم ستاسو پټي دي. فاتو حرثکم، نو راتلل کوئ خپل پټي ته انا شئتم، په هر طریقه چې ستاسو خوښوي. راځئ به پټي ته، طریقه ستا خپله خوښه. یعنې جما به یې په پټي کې، کم ځای چې فصل کېږي، کم ځای چې اولاد کېږي. دا نه چې که نه قرآن تا ته اجازت درکړی چې تار څنګه چې راځئ، بیا ته مخکې ورته الفاظ ویلي که نه حرث، کم ځای چې حرث کېږي، کم ځای چې کرونده کېږي، کم ځای چې اولاد کېږي، هلته به راتلل کوي. البته طریقه ستا خپله خوښه. وقدموا لانفسکم، واده چې وکړې نه دا مه کوه چې بس د ښځې شوې نه. خلک دوستانو سره هم کیني پاسي که یا یوازې ښځه نه پېژني، بیا الله هم پېژني. جومات ته ځي راځي دا نه چې دا نه هر څه پاتې شو. اوس بس واده یې کړی چې نه یې واده یې کړی، نه یې واده یې کړی چلو شو. د خپله ښځه لا ټول عمر ورسره ده که دا خو نه چې بس یو ورځ یې لراله بیا دې څوک پوځي. دا باعث زنا زموږ مشران ګندګي. دا نیغ پسوه ورته نیغ ځو جومات خپل مونځ کوه، مونځ کوه. قدموا لانفسکم، قدموا لانفسکم څه مطلب؟ لوان دې ولېږئ ځان له څه نیکۍ ولېږئ لوان دې، ښځه دې ښځه ده او لوان دې ولېږه ځان له. واتقوا الله، یریږئ د الله نه. واعلموا، پوه شئ انکم ملاقوه، چې یقینا تاسو هغه سره ملاقات کوونکي یې. وبشر المؤمنین، او زیر ورکه ایمان لرونکو ده.